ګرانو کتونکو الب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. زما سره پسند کې موجود دی خالد بختیار خان عمرزی ایډوکیټ ستارو محتاج نه دی. ګرانو کتونکو په دې ملک کې اړې ګړې روان دي او حالات ډېر بل طرف ته روان دي او بله ګراني ډېر انتخا ته رسېدلې ده. اوس مې یو ویډیو کتله اواز یې کوو عمران خان نو د اواز عمر پسې څوک نو ما د دې خبرې نه مقصد دا واغسته چې یاره ریاست سره نه کیږي خو چېرې ریاست غواړي نو په دې ملک کې د اړې ګړې ختمېدی شي ناسور ختمېدی شي. بدمرغي دا ده چې د عمران خان په حکومت کې وینو نیب د هغه خیال ساتي او خو د دې نورو په حکومت کې نو نیب د دوی خیال ساتي. هغه انصاف ونه شي چا سره چې کرپشن کړی دی هم مخې ته رانشي. په دې باندې د قوم ډېره زیاته ګیله ده. نو ریاست څه کولی شي په دې باندې به د خالد خان سره خبرې اترې کوو. خالد خان ډېره زیاته مننه د وخت راکولو. د ملک د حالاتو ته په کوم نظر ګورئ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. علب خان رورا تا او زمون کتونکو مینوالو ته ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. علب خان رورا تا ډیره ښکلې او څه ته وایي جوړه خبره وکړه چې علب خان تاسو وی چې ملک حالات اړې ته ګړې دي. دا خو موږ د 75 سال نه اینو آیا د عوام به څه کېږي کله پکې یو انقلاب راشي چې یاره عوام د پاره به دو شي مطلب دا دی روټي کپړه مکان راغی بل راغی هغه انقلاب تیر شو د فوج ټایم هم تیر شو ټول تیر شو. آیا عوام ته ریلیف ملو شو؟ نه اوسه پورې د 75 سال کې هیڅ ریلیف ملو نه شو. موږ تاسو په دلبر باندې ډېر پروګرامز کړي دي په دې هم کړي دي. زه تاسو ته دا وایم کو دې نه پس بل حکومت هم راځي اب هم نوره ګراني راولي. ولې چیک اینڈ بیلنس نشته. ته خپله معاشره کې وګوره آیا انصافي ارڅه به ټیک شي. د رزق وعده الله کړې دا وایي یاره والله خیر الرازقین زه بهترین رزق ورکوونکی والی یم. وګورئ یو خبره ده چې وایي چې کم ځای کې د کفر نظامي او عدلي که نه هغه معاشره به دغه او چې کم ځای کې د اسلام نظامي خو عدل او انصاف نی نو هغه معاشره به ترقي هېڅ چرې نه کوي. موږ دلته د بده مرغه خبره دا ده تاسو څنګه وی واقعي خبره ده چې انتظامیه څه غواړي مطلب دا دی هغه هر څه کولی شي. دا تاسو اوس د عمران اسماعیل دا کم چې سابقه گورنر ده سند والا د هغه ویډیو کلیپ تاسو وخو چې یاره هغې کې هغې راځي هغه پیشي کوي کم عدالت تخپله او هغې کې اواز وشو هغې کې د عمران خان هغه د اواز نارې هغه جواب نه ورکوي. دا حقیقت دی. لکه د دې ټولو خبرو نه عوام ته دا ثابته شو چې یاره انتظامیه څه کول غواړي نو هر څه کولی شي. خو آیا چې د عوام دپاره څه دي او څه به کېږي د عوام دپاره به ورځ تر ورځه نوره ګراني راځي. داسې څه میګا پروجیکټ رانلې چې څنګه زمونږ دغه انګریز هم خو لکه څه ته د تاسو کینال سیسټم وایي که نه د اریګیشن سیسټم دا نن سبا چې پې مونږ د غني خان روډ دی دا نور دا دي مونږ پې ګرځو نو دا مونږ ته انګریز پرېښي وو. خو چارسده کې هغه میګا پروجیکټ مونږ ونه لیدو چې یاره د 75 سال کې نه چېرته سم اسپتال نه میډیکل کالج ایون سباوی کې میډیکل کالج شته مردان کې شته پیښور کې شته نوخار کې شته خو چارسده کې بالکل نشته. ترقیاتي کارونه شو. خالد خان لکه د پاکار می دا کوم ودانې چروانې شوې دي ته په کوم نظر ګورئ او په دې تاسو مذمت کوئ که نه؟ یاره دا خو دې باندې خو ظاهره خبره مذمت پکار دی چې دا هر څه زمونږ دي. کم چې شین شناختي کارت پاکستانی دی که نه دا ښه دي. دا به هم زمونږ د عوامو نه وباسي په یو طریقه باندې په بل باندې چې څنګه ستاسو ویلیج کونسل کې هغه څه ته وایي دا برث سرټیفیکیټ شو دا ډیث سرټیفیکیټ شو همغه طریقو باندې به راځي عوام ته به ګراس روټ ته لیول ته راځي. نو املاک ته خو نه دی پکار د دې په نسبت چې مطلب دا دی کم چارواکي دغه دي چې هغې راټینګ کړي وو هغې ته دغه شي و چې یاره مثبت کار یې کړی نو هم خبره وه. دا نه چې ته سرکاري املاک ته دغه وکې نو دا خو مقه د عوامو نه دوباره وځي. دا خو نه ده چې یاره د جیب یې ورکوي. خو پوج پسې یا د پوج د بدنامولو چې دا کم کوشش وشو په بهر ملکونو کې دا کم جشن په انډیا او په نورو ملکونو کې شي ته په کم نظر ګورئ؟ یاره دا خو نه دی پکار. مطلب دا دی چې دې کې خدا داسې نه پکار چې یاره ته فوج پسې دغه راولې استا انتظامیه ده یو سیسټم دی یو یونټ دی. عوام له پکار دا دی چې مطلب دا دی کم عوامي نمایندګان دي چې کم ستا په اختیار ستا په دغه راځي چې څنګه ته دې دپاره یو لیډر لره ووتې چې د خپل ځان دپاره روزي چې یاره روره 75 سال وشي زمونږ به څه جوړېږي. یو راځي ځان مړی وي دی غل دی بیا چې دی کال شپږ میاشت پس یاره دا باچا شو
بیا چې دی کال له 7 کاله پس وي دا غل شو. دا کم غب شروع شوی دی خانه مطلب دا دی لا خو یو سړی سم ختم کا لا راوله آیا چې دا کم کسانو د احتساب کړي دا دغه کړي دا راټینګ کا لکه چې څنګه د چین والا موزتن لا نور کړي به انقلاب پکار دی چې بھائی عوامو ته ریلیف راشي او نور انتظامیه خو مطلب دا نن یو جرنل سبب بلی ستا بچی پکې راغی اخو ستوي چې مطلب مورثیت نه دی صحیح خو بدلېدو والا دی. ټول لوبه د عدالت نه روانه ده نو عدلي دي فیصلو ته په کم نظر ګوري او د وکیلانو نه خلک ډېر زیات امید ساتي. یاره د عدالت نه ده مونږ شواهد ګورو. ګوره دې ته شواهد تاسو وایي هر یو شی هغه تا ته مو وایي چې تله ګوري د عدالت پرې دغه کو تاسو کار کړي نه یو تصویر یې ورکړي د سترګې پټي دی وی یو ځای کې به یو سړي یو لوی بلډینګ وي فرض که یو لوی بلډینګ دی ټیک شو هغې کې به 1000-2000 کسان هم اوسېږي خو ابه د یو کس ملکیت دی نو عدالت وایي چې وروره چې دا کم ملکیت دی دا کم حق دی که نه ته به جذبات او احساسات ته نه ګورې ته به تلې ته ګورې ته به هغه یو کس چې چا حق دی هغه له به ورکې. تاسو هم ډېر وکالت کوئ چې د یو چیف جسټس یا د یو جج خواهشات داسې څرګند کړي دي؟ نه داسې سچ نه دی نه د دې خواهشات نه څه د دې دې دپاره آئین معدن دی آئین سپریم دی مونږ دپاره مونږ یو کتاب دی د هغې تشریح کوو وضاحت کوو چې کم پارلیمنټ جوړ کړی دی د هغې مونږ تشریح کوو چې آیا د دې دا مطلب د دې دا طریقې کار دی. عمر خان یو خبره کوي خیال د خال تابع دی لکه بعضې وخت کې حالات داسې جوړ شي چې د دې نه اوس یو شر فساد راځي په عمل کې داسې راځي نو هغې لپاره بیا لږ وروسته کېدل پکاري هغې ته وایي هغه شانتې وروسته نه شو هغې یو میدان ګرم کړ هغې ته دې ته وایي دې ته یو دا د لویو خلکو قولي حالات خیالات کې ماتحد ہوتے ہیں ٹھیک شو ستا حالات چې تو ګورې که نه نو هغه شانتې به ته هوښیار سړی به هغه شانتې سوچ جوړوي. فرض که اوس یو عوام دی هجوم دی تا ډېره خبره وکړه زه به ته نن یو خبره وکړم یو سی ایس پي افسر و نو د هغه یو کالم نوګار مې دا ښکاو نو هغه وایي زه د دې پنجاب وم وایي زما ورور چې دی په کراچۍ کې ډیوټي و د 65 جنګ و نو ما امتحان پاس کړی و د سی ایس ایس مطلب دا چې تعلیم مې مکمل کړی و سی ایس ایس لپاره مې تیاریانې کولې وایي دې دوران کې چې دی 65 جنګ ونښتو وی مور مې ډېر زیات په دغه شوه چې یاره دا ورور دی هلته په کراچۍ کې نوم یې ته نه علم چې هغه افسر بیا هغه لوی مطلب دا د پاکستان دغه 22م ګریډ افسرۍ ته ورسېدو نو مور مې راته ډېر دغه وکړو نو پلار مې راته چې بچې نور خو مطلب دا کراچۍ خو زیاته سیف ده خو زه د مور دړه لپاره دی لاړ شه نو زه لاړم کراچۍ ته نو چې کراچۍ ته رالم نو ورور مې راته چې څنګه چللی رالي ما ورته چې لالا مور مې رالېږلم چې د 65 جنګ دی ورور دی پولیس کې دی او دغه کې دی تی ورشه خیال وساته او دا خبره دا ده چې دا کم ورونه دی لا روندار دی دغه کنه ورور مې راته چې ګوره جنگ خو مطلب دا دی پنجاب او دغه ستاسو علاقو ته زیات دی زمون کراچۍ ته خو کم نه نشته دومره خو زه بهرحال چې راغلی نو زه یو ورځ دوه وګرځاو وي ما ته چې په خپل امتحان باندې فوکس وساته ما لا او یو هفته نیمه مې هغه سر تېر کړه وي د انګریزۍ رسالې مسالې او دی راله واغېستې چې هلکه دی خپل امتحان باندې دی فوکس وکړه ساته چې ستا سی ایس ایس امتحان را روان دی چا دغه کې وایي زه هغه وخت کې جامې مې مطلب دا دی هغه فیشني دغه وي او ځان سره مې رسالې او دغه هم را واغېستې وي هغه لاله هغه وخت کې د ریل رجحان ډېر و وي ریل ګاډی به ډېر ښه دغه وي د ریل ټیکټ او دغه لاله واغېستو وایي زه خیر په ریلوې سټیشن ګرځېدم ما خو فرست کلاس ټیکټ اغېستې خو دا دې ته اکانمي کلاس ورته وي دا کم چې 3rd کلاس ورته مونږ وایو دغه والا وي دغه ریل ته وختم خیر وي دغه ډبې ته وختم ما چې زه خپل دغه ته په بل سټیشن وختم نو ما سره خو انګریزي رسالې وي هغه جامې مې هم داسې لکه پنسي ټایپ وي دغه وي هغه وخت فیشن مطابق نو جنگ دغه خو په دې ریل کې کسان ناست دي بره یو برت وته وي په هغې یو سړی پروت و هم دغه پانې خوله کې اچولي و چا سره سره اخېستي و او دا لګیا و چې که خیر موږ به د 65 جنگ د هندوستان نه ګټو او دا دی هغه دی نو ما ته یو سړی داسې ناست و لږ داسې بابو ټایپ و داسې دغه وي ما ته چې انګریزي بابو آپ کیا کہتے وي ته څه وایې بابو صاحب ته څه وایې لکه ما خو جامې و را سره نو ما خو ته سمه خبره وکړه چې وروره هندوستان زموږ نه دومره ګناه زیات دی په آبادۍ هم زیات دی په وسایلو هم زیات دی مطلب دا دی زموږ دومره پوزیشن نشته چې یاره موږ به هندوستان سره مقابله وکړو مطلب دا یې دا جنگ نور زیات شو نو نقصان به مونږ ته راځي چې څنګه د هغې بیا تا ته مطلب دا دی 71 کې د هغې هغه تا ته دغه راغی وي هغه چې دا خبره ما کوله نه وي دا هغه ځای نه وي د هندوستان غدار دی وګوره وي دا د هندوستان ایجنټ دی
په والو را شروع کړم او هغه بره نه برد باندې هم ناست وي چې یاره د هندوستان غردار دی او دغه دی خو هغه سپی زما ورور هم دغه کې و هغه ریلوې دغه کې چې هغه سپی و هغه زه پېژندم چې پلان کې صاحب ورور دی لاسه دی خو هغه په طریقه زه رونیسلم یو پړق نیم راکړی او په والو باندې دغه برد نه زه را دغه کړم او را دې خو یې کړم چې بوتلم هغه ځای سټیشن ډي اس پي صاحب له بوتلم ما ته جامې مامې شلېدلې وې کتابونه ټول دغه خلکو خول را بولم ما ته چې څه چلې وکړو ما ورته چې ما خو څه نه دي کړی خو ما خو سمه خبره ورته وکړه چې وروره کو جنګ نور زیات شو نو زمونږ لکه دومره وسایل نه دي یو د ایمان جذبه ده بېشکه خو په عقل باندې زمونږ دومره وسایل نه دي وي خبره دا کولو چې خلکو په والو باندې شین کړم او ارڅ کړم ما ته چې ګوره عوامي خبرې بیلې دي ته دا د سبا به نوکر شي افسر بچي عوامو ته چې روزي نو هغې ته به ته دروغ رښتیا وې هغې ته چې نه مینو ته به ورته چې وروره دا ستوري بدل ځمکې ته راولم سپومې بدله په ځمکه بدل اسمان ته ورسوم دې په دې خوشحالي خو د ډرینګ روم خبرې بیل دي بهرحال هغه جامې مامې راله راکړې صدقه کړې هغه ورور مې دغه ووي زه بیا په ګاډي کې کېنولم بیا هغه وخت کې به دا ریلم په مزو سټیشن یې دغه بل سټیشن ته یې بوتلم یا هغه زما هغه ذهن کې هغه خبر راله نه تا چې کوم د عبدلې خبره وکړه موږ بیسیکلي د آیین او د دغې علف خان الیکشن وجه نه ده موږ ته میلاویږي څه ستا دا تیر شوی الیکشن وشو ایم ان ای ستا څوک دی چارڅه دی 2 کاله ستا فنډ رانغی د دې څوک ذمہوار دی زه غریب سړی یم زه راته وایه چې ته یو کس راټینګ کوې ته څو پورې پارلیمنټ ته تللی تا نه زه تپوس کوم ته نیشنل اسمبلی ته څو پورې تللی علف خان اروړه نو چې ته نه تللی نو غریب سړی به څه تلي د هغه څه آیا په ایمان وایه صوبایي اسمبلی ته وایم څو پورې تللی 2 پورې څومره عمر تیر شو دا ستا ده نو د نیشنل اسمبلی چې تا نه وکړم ته څو پورې تللی آیا سینټ ته څو پورې تللی خدای ته وګوره اول زمون بنیادی شي نه دی آیا زما هسپتال ولی نشته خبره ستا دلته مطلب دا دی چې یاره په غونډ کې پاکستان کې چې دی خبره 35 جرنیلان دي ستا په صوبه کې یو کور کمانډر دی یو جرنیل دی یو داسې بلوچستان کې هم دی تا بل اوس کتوی لاور والا جرنیل څومره 4 کور دی بهاولپور والا 31 کور دی موږ ورته تاسو سره په دیو کې چې بھائی بیا زموږ صوبه کې کور کمانډران جرنیلان زیات کې دې سره سہولیات راځي لکه یو افسر راشي یو کور کمانډر دې سره سہولیات زیات شي په دې اونخلې تاسو سره په دې اونخلې چې دا طریقه د هغه طریقه پنجاب ولې ترقی کوي هلته دومره جرنیلان دي هغې سره وسایل دي یو جرنیل چې راشي هغه سره هلیکاپټر جز اسپتال دا ټول هر څه راشي ستا صوبه کې یو دی 75 سال نه یو دی ورته وروره په سوات کې ځان نه یو کور کمانډر راوله چې هغه سره وسایل راشي وسایل براشي چې د لبخان بچي سار را پاسي او غوګوري چې به دلته هسپتال دی دلته سکول دی دلته انجینیرینګ دی دلته فوجي نو دی به ترقی وکړي او کوم موږ د خان دی خلیو چې عمران خان به راځي او نواز شریف به راځي نو زما د صوبې ماته پیسو ته څو پېرې سملی ته تللی چې ته نه تللی زه نه یم تللی زه به په چا په شپارس نو نور عام عوام بسې تلي مهرباني وکړئ دغه بنیادي شینو باندې راشه عدلیه دا د سپریم کورټ ستا څو پېرې تللی عوام ته بیسیکلی دغه پکار دی اوس تا دا پلی ډیم دی په دې بهترین ډیم جوړیږي څنګه چې ستا مونډې جوړ شو زه تاسو پېښور جوړ کو چېره دې باندې ممن ډیم کې دی ډېره خبره د پلی بهترین ډیم جوړیږي د دې پکار دی چې دې باندې وطن خلي چې رورا او دا ارزانه ده بجلی پنجاب کې چې کومه ده په ګیس او په پټرولو ده دا په اوبو ده دا به تا ته 10 کاله پس فری پروزي خو دې سره به روزګار وسایل راشي خیبر پښتونخوا زه ته یم چې د جنت ټوکړه ده که نه نو دا به کمني هسې نه خبره دغه پورې لاړ شي خو مطلب دا دی بعض اوقات هغه خلک کلیپینګ خو خدای پاک موږ له دومره پښتنو له دومره وسایل ورکړي دي که نه په خدای یقین وکړه زه یم کو دا باري دغه سره و که نه ولایت غونډه کې ځای ته ډنډه وي او دا ستا د خبره دا دومره وسایل دي دې سره به دا اوس د ممندو سره د پلی دا جوړ شو د ستا د ممندو د سپیرونو غرونه نه دا به ټول شنه شي موسم به سره بدل شي او روزګار به څومره راشي پښتون بچي په روزګار کې په وسایل کې دا څه خبره ده چې شر په شر نن دا د 16 ایم پی او کې 3 ایم پی او کې خلک گیر دي زمونږ بچي تباہ برباد دي ولې څوک تاسو هم نه کوي ډیره زیاته مننه کوم خالد بختیار خان یقینا ډیره ښکلې خبرې وکړې خو د اخیرنۍ خبرې به زه کوټ کوم چې د خپلې ضلعې فکر وکړې د خپلې صوبې فکر وکړې بیا چې دا کوم د کور کمانډر حوالې سره خبرې وکړې دا څومره زیات شي نو وسایل دا زما ذهن ته په لومړي ځل داسې خبره راغله چې دې سره وسایل زیاتېږي هسپتالونه زیاتېږي هلیکاپټر راځي خیران کون په دې وو چې دا کم خلک موږ اسمبلی ته ولېږل دوی چېرته د خپلې صوبې اړو د وسایلو خبره کړې نه ده
په دې 10 کالو کې د دې صوبې د وسایلو خبره کړې نه ده چې د مرکز نه د وفاق نه وروړې وي داسې میګا پراجیکټ نشته نو چې څنګه وي چې دا صوبه دې کې هر یو څیز شته نومې څیز پکې شته خو د هغې نه پیدا وانغستې شوه بس ځي به موږ پاکستانیان یو خو نن د پنجاب آبادی 12 کروڑ ده زما آبادی 3 کروڑ ده بلوچستان 2 کروڑ ده سند 5 کروڑ ده هلته وسایل شته دي ښه ډېر دي خو موږ خو دا خپل وسایل چې په ځای راولو که نه نو دا زموږ دپاره کافي دي خو بهرحال دې سره چې کوم خلکو باندې موږ اعتماد کړی دی زموږ بروسه یې ماته کړې ده نو په دې باندې نظرثاني پکار ده د خپلې صوبې او د خپلې ضلعې سوچو کې دا تیندکونه هم ډېره خوړل دا تقرونه تقي او چې هلته لاړ شي نو بیا بدل شي انشاءالله خالد خان سره بیا په بله موضوع